أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زما انتهایی قابل احترام مشرانو امزولو کشران رونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ټول نه اول خو چې ډېر زیات معذرت خوایم تاسو به وختي راجمع شوي وئ خو زموږ د سیاسي خلکو دا ژوند چاته معلوم نه وي په اصل کې چې موږ راپاسو نو سهار راته په حجره کې بلا دا کم مشرانو یا کم جاوید لالا د ټول زموږ سره شمولیت اعلان وکړو دا ستاسو خپل کور دی تاسو ته په خپل کور په راتګ زه هرکلی وایم انشاءالله تاسو به په دې فیصله باندې خوشحاله یې ځکه زموږ سوچ د دې علاقې د ترقۍ دی د خوشحالۍ دی او د ورورولۍ دی. زما هر انسان یو خدمت ته راوځي نو د هغې یو سوچ یا سیاست ته راوځي نو د هغې یو سوچ او الله حاضر دی هغه ټولې دنیا ته ښکاري. زما خو الیکشن ګټم او که بیلم زما دا لالچ دی چې بس د الیکشن کې به درله راځم او بیا به درله غیبېږم دغه حساب زما نشته. ستاسو انشاءالله زما دا وعده ده د خیر سره چې دلته کم هم نیمګړي کارونه پاتې دي دا به درله کوم. کم چې زموږ دا تیر د پی ډي ایم حکومت راغلی و د هغې نه مخکې الحمدلله چې کوم حکومتونه راغلي دي نو که دلته د دې درې د بجلۍ څه ستونزې الحمدلله ما بلا تفریق کړي دي. ما پکې دا نه دي کړي چې ته پلانکي ته ووایي چې زما جنډه وخېږه او زه به دله کار کوم. الله حاضر دی ستاسو په منځ کې ناست یم موږ ټول مؤمن مسلمانان یو چې زموږ د رب موږ ته دا حکم دی چې انما المؤمنون اخوه چې ما ټوټل مؤمن مسلمانان چې کوم دي دا رونه پیدا کړي دي زما په دغې خبرې یقین دی او په دغې باندې مې ایمان دی. پارټي د انسان د خدمت د حده پورې ده په دې باندې جنگ جګړې او دشمنیانې بالکل مه کوئ. زما چې کوم ملګري دی هغه په امن اوسېږي د یو بل سره په ورورولۍ اوسېږي او د دې نورو پاټوالا سره وایم چې تاسو ته یو خیر راځي دا به ستاسو د ټولو په جمع باندې زه همیشه دا مثال ورکوم لکه لاندې ما وکته د ما خو دا نوي حلقه ده د لاړمه نو په بعضې نمځګونو کې که چاته د خیر او د ترقۍ کار شوی دی نو که د بلې پارټۍ کسي چې بس هغې ته بالکل هغه کار نه دی پرېښی دا مونږ کم بنیاد جوړ کړی دی چې سړی به په بله پارټۍ کې چې بس دا د ما دشمن دی. دا د الیکشن د ورځه پورې خبره ده نور ښه د خپل علاقې د امن د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره اهم کردار ادا کوي. زما هم دا سوچ دی او زه هم چې زما د ملګرو هم دا سوچ مونږ به هغه زاړه روایتي سیاست بالکل ختمو چې په کم په بنیاد باندې زمونږ دا دره د علاقه د مخکې تلو په ځای باندې وروسته تللي ده. لکه خلک بیل نظریه بیل سوچ لري نو دلته دا روایات تیر شوي دي چې یاره بس دې ته دا کنده وکنه چې دا پکې ښه ډوب یو ما ته محتاج یې زمونږ به هغه شی نه وي انشاءالله. زمونږ که مونږ ته څه مسله راځي او که پردي ته څه مسله راځي هغه کنده به ورته انشاءالله ټپو د خیره سره او داسې به یې پیاړو د خیره سره. دا زما وعده او دا زه تاسو ته ایمانیان ویم. زمونږ دلته چې ما کمې ستونزې وکتې کمې مسلې دي نو دا دی چې زمونږ کم مظلوم خلک دی د هغوی سره په تاڼو کې ډېر زیات ظلم کېږي ځکه شریف سړی خو د دې قصو نه عادت ورانکاړی سړی عادت وي چې کوم سړی ورانکاری جو بس هلته میلاوي او د هغوی هغه کم مظلوم سړی چې په کم سړي چې ظلم شي الټه بیا نور راکاږي نو زه به انشاءالله د مظلوم ملګری یم دا راته ښکاره یم او ښه به جاره یم الحمدلله ښه تعلق هم دی ښه ملګري هم دي د ملک صاحب ښه لاسرسي زموږ سره خپل لیګل ټیم هم دی انشاءالله که چاته د لیګل ټیم د وکیلانو ضرورت وي د خیر سره آب هم وله کوم. د دې نه علاوه د خپلې کارکردګۍ په بنیاد د ټیم دا دورمکټو دا روډ دا ملک صاحب په خپل وزارت کې کلاو کړی او په دې کې کلوټې وغیره کړې وې خو چې بیا کله زموږ د پی ډي ایم دا حکومت راغی نو ملک صاحب ما په ارام نه دی پرېښی. موږ د وزیر اعظم سیکرټریټ ته لاړو هلته یې دغه خلک راوغوښته او ته ویې که دنیا ورانېږي او که جوړېږي تاسو به تورمکټو روډ داخلوي به دي کې بل ځای به پکې نه او دا به خامخا لازمي. الحمدلله هغه 18.6 کیلومتر چې څه 90 کروڑ روپو پروجیکټ دی 18 کیلومتر هغه الحمدلله منظور شو. یو ټیکهدار ته ټینډر شوی هم و خو چونکې د ریټ څه مسلې وه او بل دغه روډ چې کوم دی عام ټیکهداران نشي اخیستی دا های پروفایل ټیکهداران یې هغوی ته به یې ورډ کېږي انشاءالله او نه د ورلډ بینک په پیسو کې چې کوم دی فنډس کې کمی نو انشاءالله تاسو ته دا وایم چې یاره زموږ سوچ ښه دی دې علاقې دپاره تاسو سوات ته وګورئ سوات زموږ څومره مخکې تللی دی خو مونږ ډېر د معذرت سره خبره کوم زه د چا پارټي نه ټارګټ کوم خو د حقیقت په بنیاد به خبرې کوو. که سبا مونږ داسې یو سړی ولیږو پارلیمنټ ته چې هغه رولز په بزنس نه پوهېږي کم چې د یو سړي حقوق دي د یو سړي اختیار دی چې په هغې نه پوهېږي یا به څه کوي
یا داسې یو سړی مونږ ولیږو چې سبا د هغې 2 یا 3 نمایندګانې په پارلیمنټ کې د هغې وزیر اعظم ته رسد نه وي د هغې کابینټ ته رسد نه وي یا د هغې خبره نه اورېدله کېږي نو بیا به درته په اخر کې وایي چې هلکه مونږ خو 2 کسانو مونږ له چا فنډز نه راکول زه ستاسو ورور یم ستاسو بچی یم انشاءالله د دغې شودونو مسلې مونږ ته نشته زمونږ د یو مرکزي پارټۍ سره تعلق دی چې په پاکستان حکومت کوي مونږ په د انګلیش کې یو ورډ دی فیډرلیزم ورته مرکزیت مونږ به ټول خلک په اتفاق ټولې صوبې زموږ دا سوچ دی زموږ دا نظریه ده چې مونږ یو پاکستان یو نو مونږ به یو نو انشاءالله زموږ په پاکستان کې حکومت راځي دغه شان چې کومې محکمې دي که وابډا ده که هغه سوی ګیس دی که هغه نادرا ده که هغه پاسپورټ دی او دغه شان پکې مخکې ځئ نو که دلته زه پی ای یم کنیم که ایم ان ای یم کنیم انشاءالله به دې به مې اختیاري ده خیر سره دا کارونه به زه د دې شي محتاج هم نه یم زه به دله بیا کوم خو که تاسو مقرر کړو نو انشاءالله د دې درې او د دې علاقې دا تقدیر به انشاءالله بدلو ستاسو په اتفاق ستاسو په ورورولۍ سره او زه دې ټولو خپل عوامو ته دا خبره کوم که د هرې پارټۍ ملګري دي زموږ دا ټول زموږ ورونه دي زموږ دپاره قابل احترام دي دغه میسج وله زه هم ورکول غواړم چې تاسو دې ته لږ سوچ وکړئ یا هم ځان کمزوری کو نو بیا به مله مدد نه کوي استاد زما دې خبرې سره اتفاق دی ایمان هم دی انشاءالله زمونږ دا کمې خبرې ما تاسو ته وکړې دا به زمونږ انشاءالله منشوري د حق سره به ودرېږو او دا باطل مخنیوی به کوو انشاءالله کوئ زما منشور په دې علاقه کې امن خوشحالي او ورورولي راوسته ده نو تاسو ټول زما سره به دې واده ده زما به سره انشاءالله واده وي د خیر سره ډېره مهرباني واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین